السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو او ښې خپل د خور خاوند څنګه بې دردۍ سره قتل کړو راځئ مینوالو اخر ولې د اوښې اخر څه غټه ګناه کړې وه چې عزتمنو دغه اوښې مجبور شو او د خپل د خور خاوند بې دردۍ سره قتل کړو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې اړول زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سپر کلک چینل کې نوی وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو اسانین خپل د خور خاوند اخر ولې قتل کو مینوالو اسانین چې دی نو دا د خپل خور رشته د خپل د ماما زوی سره کړې وه په دې باندې عزتمنو اسانین ډېره سخت خفه مو او ویل چې دا به مو نه کولی ځکه چې اسانین روغ کس نه دی دا زناکار دی د یوه جینۍ سایلنټ دی وي دا یوه پرېږدي بلې سره ساز کړي په مینوالو د اسانین مور ویل چې نه دا زما وراره دی دې ته زه ورکوم دا زما خپله وینه ده دا به هېڅکله داسې څه غلط حرکت به نه کوي مینوالو رشته وشوله د رشتې په دویمه میاشت بعد عزتمنو هغه راشد ته هلک راولګېدلو او د اسانین خور ته یې طلاق ورکړو بېقاعده بیا یې د هغې نه بعد بیا اسانین ته به یې دغه خو به یې ورکولې ورته ویل چې ښه دی چې اوس د خپل خور ته دې کښېنه او ورته ګوره مینوالو په اسانین باندې دا خبره ډېره زیاته سخته بده لګېدلې ده اسانین تمانچه اخیستې ده او 14 ډزې دغه خپل د خور خاوند بې دردۍ سره قتل کړی دی اوس عزتمن اسانین په جیل کې دی پولیسو سره دی او وایي چې زه ډېر سخت خوشحاله یم ما د غیرت په نوم باندې دا قتل کړی دی په دې باندې زما ته خفګان نه دی پکار زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي